که چېرته چاته په رمضان المبارک کې د غسل ضرورت راشي نو آیا دی به دا غسل څنګه کوي؟ غسل یو عام ضرورت دی، یو خاص ضرورت دی چې کله یو انسان باندې غسل چې دی دا لازم شي، واجب شي، احتلام ورته وشي یا نور داسې څه خاص ضرورت راشي نو آیا دی به په رمضان المبارک کې غسل کولی شي که نه، او که کولی شي نو په کومه طریقه باندې به کوي؟ مسلمانانو ورونو که چېرته په رمضان المبارک کې تاسو ته د غسل ضرورت راشي نو د غسل طریقه دا ده چې څنګه چې په عام حالت کې تاسو غسل کوئ همدغه طریقه په رمضان المبارک کې هم ده، خو دا دی چې په رمضان المبارک کې به لږ احتیاط دا کوئ چې تاسو په حالت د غسل کې چې دی غرغړې ونه کوئ. څنګه چې په عام حالت کې مونږ غسل کوو نو مونږ د فرایضو مطابق چې دی په خوله کې 3 ځل اوبه اچو، پوزه کې اچو، بیا په ټول بدن باندې اوبه اچو، نو همدغه طریقه په رمضان المبارک کې هم ده. خو که تاسو وګورئ په عام حالت کې مونږ چې دی غرغړې کوو، ډېرې مفصل غرغړې کوو که نه، لاندې حلق ته اوبه دغه کړو چې یاره غسل چې کوم فرایض دي هغه ادا شي. دغه رنګې بیا مونږ که تاسو وګورئ نو پوزه کې چې دی پوزه کې اوبه ډېرې په تفصیل سره دننه بوزو، لږې بره اکثر خلک وایي که نه وایي پوزه لږه ترخه کوي. نو په رمضان المبارک کې به تاسو احتیاط دا کوئ چې غرغړې ونه کوئ او پوزه چې دی دا ترخه نه کوي. باقي 3 ځل خوله کې مو اوبه واچوه، اختصار سره پوزه کې مو واچوه، دا نه چې بس پوزه او خوله به بالکل پرېږدي، نه واچوه خو ډېرې په اختصار سره چې ډېرې ایسارې نشي درنه، او باقي په ټول بدن باندې اوبه واچوه څنګه چې د په عام حالت کې غسل کې. نو په رمضان المبارک کې د غسل دغه طریقه ده. د اکثر ملګرو به رابطه کوله او ویل به چې یاره په رمضان المبارک کې مونږ ته د غسل ضرورت راشي نو آیا مونږ به غسل کوو او که کوو نو څنګه به کوو؟ نو د غسل دغه اسانه طریقه ده، کوشش وکئ په دغې باندې عمل وکئ. او د دې نه مخکې چې لکه څنګه مونږ ته ملګرو وویلې چې یاره مونږ به هماغه زوړ حالت سره کول، پوزه کې اوبه اچول او ترخول او دغه رنګې غرغړې کول، نو د دغې نه ځان وساتئ. په رمضان المبارک کې دغه څیز نه دی په کار. البته ستا زړه مطمئن کیږي نه، اطمینان نه اخلي، د ماښام نه پس ضروري نه ده، خو که بیا هم ته ماښام نه پس غرغړې کوې یا پوزه کې اوبه اچې ترخې نو څه حرج پکې نشته، بالکل ته کولی شي. او که وی نم کې نو بیا هم ستا غسل شوی دی. صحیح ده جی. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.